ټول منکرین په ځان سوځي. تونکو سامعین ورونو په تیر اتوار باندې چې زمونږ کومه مناظره شوې په مسله د علم الغیب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویډیو شروع کوم، مختصر خبره کوم. د بل چې کوم مناظره شوې ده د علم غیب جزئی الطایی متعلق د جناب مفتی غلام فرید صاحب او د جناب مناظر سره مولانا اختیار احمد صاحب سیفی حفظه الله درمیان کې نو هغه متعلق بعضی خلک کلیپونه نشر کوي چې ګوره مناظر اسلام مولانا اختیار احمد سیفی حفظه الله هغه آیتونه صحیح نشي ویلي، آیتونه غلط ویلي دي، یا د شیخ الحدیث والقرآن شیخ لال الرحمن سیفی حفظه الله د هغه نه انکار کړی یا د هغه رد کړی. دغه خبرې وضاحت تاسو په دې ویډیو کې خود د مولانا اختیار احمد سیفی حفظه الله د خولې نه واورو. جزئی الطایی باندې د مفتی غلام فرید حقانی صاحب سره ځینې ملګري دا التماس غوښتنه کوي چې د مناظرې نه بعد مفتی غلام فرید حقانی صاحب یو ویډیو کړی وله د وضاحت لپاره تاسو هم یو ویډیو وکړئ. نو دوستانو زما په باره کې دوه خبرې چلیږي په فیسبوک او میډیا باندې. یوه خبره مخالفین دا چلوي چې د قرآن کریم دوه آیتونه غلط او خطا ویلي دي. دویم نمبره زموږ ځینې دوستان دي چې هغه یو ګیله غوندې کوي. هغه ګیله دوی دا کوي چې تا رد کړی دی په جناب پیر طریقت و رهبر شریعت جناب فضیلة الشیخ پیر لعل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی و تا په هغوی باندې رد کړی دی. هلکه ولې مې رد کړی دی؟ وایي تا رد ځکه کړی دی چې مفتی غلام فرید حقانی هغه تا ته تجلیات رحمانیه پیش کو چې پیر سه محترمه د علم غیب کلي قائل دی. وایي تا ورته په جواب کې وویله چې دا عقیده زموږ د صیفیانو نه ده کوم چې په دې کتاب کې ده، په لحاظه وایي تا رد وکړلو په چا باندې؟ په جناب پیر سه محترم باندې. او تا ورته تشریحات نابغه د شهید شیخ الاسلام پیش کو چې موږ د علم غیب جزئی الطایی قایل یو د کلي قایل نه یو. لحاظه د دغه خبرو د دې دوه خبرو زه جواب کوم. یم چې د مخالفینو کومه خبره زما په باره کې د ایتو متعلق ده، دویمه چې کومه دوستانو منځ کې کومه ګیله ده د هغې په باره کې. هر چې اولنۍ ده چې زما په باره کې دا چلیږي چې د قرآن کریمه دا دوه آیتونه غلط وویلو. یو د عندي په ځای عنده وویلو، دویم د ترزقانه په ځای ترزقانه وویله. دوستانو یاد وساتئ چونکې زموږ مناظرې ته چې کله ورغلو موږ شپږ بورې کتابونه وړي وو، څه د پاسه 300 یا 350 کتابونه موږ وړي وه. مناظرې میدان ته تفسیرونه مې وړي وله دا شانته چې د قرآن کریمه آیتونه مې په هر څه لیکل کړي وو. موږ چې ترتیب ورکړی وو موږ د دغه رجسټر په ترتیب باندې تللي وو، په دغه ترتیب باندې چې د اهلسنت والجماعت دلائل من القرآن، دا شانته د اهلسنت والجماعت دلائل دا من الاحادیث، دا شانته اقوال علما، دا شانته د علم غیب کلی که کافر وایي که نه وایي علماء دیوبند اقوال، دا چې ورپسې مې چې د منکرینو دلایل د هغې جوابات په هر ترتیب موږ څومره کتابونه وړي وه موږ په دغه رجسټر کې ورته ورلیکلي وو چې مثلا اول جواب روح المانی نهم جلد صفحه ده 102 موږ دلته صرف نشانی ورکړې وه په رجسټر کې. باقي موږ ویلو چې بیا به موږ عبارت د اصلي کتاب نه وایو، د دوی په شانته به نه یو چې په رجسټر یا په کاپۍ کې څه لیکلي وي یا چا راته څه لیکلي هغسې به وایو. موږ به د اصل کتاب نه عبارت وایو د دې دپاره چې هغه اظهار حق وشي او دا چا چې دا کتاب دی هغه هم رانه خفه نه شي او دا خلک چې څوک یې ګوري هغه هم دا ونه وایي چې دا د کاپۍ یا د رجسټر نه لګیا دي. نو موږ چې کله ورغلو موږ شپږ بورې کتابونه وړي وو. موږ چې ورغلو ځای تنګ وو. موږ مفتي صاحب ته وویل چې مناظره دې ځای کې نه کېږي، یو کلاو ځای ته لاړ شو. ده ول نه دلته کېږي زه درته ترتیب جوړوم. بیا موږ ول ترتیب راته جوړ که، خو ترتیب یې اخره پورې م راته جوړ نه کړو. داسې یو ټیبل غوندې په هغه باندې موږ یو بورۍ دی یوه نیمه بورۍ کتابونه چې دی کلاو کړل په هغه مې کېښوده. هغه نورې بورۍ م هغه شانته ولاړې وې. ده ویلو چې مفتي صاحب راته وایي چې ته به څه وایې؟ وایي انشاءالله زه به در سره منم، خو چې کوم ځای کې ماته د کتاب ضرورت لاګتو ماته به کتاب پیش کوي. موږ ورته ویل صحیح ده، خو موږ څه کومه نقشه جوړه کړې وه د مناظرې دپاره هغه نقشه ټوله لاړه ختمه شوه. ولې؟ نقشه موږ د دې رجسټر په ترتیب جوړه کړې وه او هغه ترتیب ټول خطا شو ځکه کتابونه په بورۍ کې پراته وو، ځای نه و چې موږ کلاو کړي وای. که ما ویلې وه چې فلانی کتاب راکړه، زما خپل معاون ته ویلې وه چې کتاب راکړه، کتاب په بورۍ کې پروت دی، اوس بورۍ راکولاوه بیا پکې پیدا کوه څومره ټیم لګېدو. لحاظه موږ دغه رجسټر چې کوم ترتیب جوړ کړی و هغه ختم شو. بیا زه راغلم ما د دې وجې نه ما ویل که اوس مفتي صاحب ته وایم چې موږ مناظره نه کوو، دی به ویډیو وکړي چې صیفیان راغلو موږ نه ویرېدو مناظره یې نه شوه کولی. په دغه خاطر باندې زه ورسره کېناستم، ما ورته بلکل درته تیار یم. ما ورته د خپل کتاب نه مجموع رسائل نه شروع وکړله، په دې کې چونکې ما آیتونه لیکلي وه.
په دې کې آیت راغلی و چې د یو دلیل پیش کو د قرآن کریم نه. ما د هغې جواب کولو چې قل لا اقول لكم عندي، د عندي په ځای باندې دلته کمپیوټر والا لیکلی و چې عنده، که د چا سره زموږ د کتاب بیا یې وګورئ نو د عندي په ځای عنده لیکلی و. ما د کتاب نه ویلو، په دغه وجه باندې بل ته مې اصلاح هم وکړله چې دا عنده نه دی بلکې عندي دی. بل ترزقانه په ځای ما ترزقانه ویلی و، بل ته مې اصلاح ډاریک وکړه که چې نه ترزقانه نه دی ترزقانه دی. هر چې دا خبره وه مخالفین دا چلوي چې ګویا د قرآن کریم دغه دوه آیاتونه غلط ویل. زه دوی ته داسې جواب ورکوم چې ستاسو هغه مناظرین چې تاسو ورته شیخ الاسلام سلطان المناظرین وایي، هغه مفتی ندیم په یوه مناظره کې د وابیانو سره د قرآن کریم د آیت نه انکار کړی دی چې هغه آیت د سورې تغابن 28 سپاره 8 نمبر آیت دی. د هغه نه د باقاعده انکار کړی دی، ځکه دی وایي چې شیخ امین لیکلی دی چې والله بما تعملون خبیر، دا په قرآن کې شته. مفتی ندیم وایي والله بما تعملون خبیر، دا په قرآن کې نشته دی. سره د دې چې په قرآن کریم کې والله بما تعملون خبیر شته دی، سورة تغابن 28 سپاره 8 نمبر آیت. دې په ما ویل چې دی مفتري دی. مولوي صاحب مفتري هغه څوک دی چې په قرآن دروغ وایي. دا ستا مشر دی شیخ امین الله بشاوري د تقلید حقیقت، حدیث صفحه نمبر 137 دی. دی وایي د قرآن مجید آیت پیش کړي والله بما تعملون خبیر، ځم په قرآن مجید کې والله خبیر بما تعملون دی، والله بما تعملون خبیر نشته دی. مفتري دې ته وایي چې په قرآن آیت. دا ستاسو سلطان و مناظرین و چې باقاعده د قرآن د آیت نه انکار کړی و، د مناظرې په میدان کې ولګوئ ورباندې د کفر ټاپې ولګوئ، ځکه د قرآن د آیت نه انکار کول څه حکم دی. دویم نمبر، دغه ستاسو سلطان مناظرین په یو مناظره کې څه وایي؟ دلته وایي وعنده مفاتیح الغیب، په ځای وایي وعنده مفاتیح الغلب. غلب وایي غلب. تاسو به بیا واورئ دا ټولې خبرې. سورہ انعام پارہ نمبر آیت نمبر 59 وعنده مفاتيح الغلب لا يعلمها الا هو. د الله سره دي کنجانې د غیب نه پیژنې دی لره مگر صرف الله او دیو. نمبر، ستاسو هم دغه سلطان المناظرین چې تاسو دومره القاب ورکوئ، شیر دیوبند دی، ترجمان دیوبند دی، وکیل احناف دی او پلان او پلان دی. دغه د مناظرې په میدان کې څه وایي؟ ولو كنت اعلم الغیب، په ځای وایي ولو كنت اعلم الغیب وایي، سره د دې چې قرآن کریم یې لاس کې دی او بیا هم غلط وایي. ما سره لا قرآن کریم نه ولو. الله تعالی ولو كنت اعلم الغیب. څلورم نمبر، ستاسو دغه سلطان المناظرین په مناظره کې څه وایي؟ دغه د قاضي خان عبارت پیش کوي چې رجل تزوج امرأتن، په ځای وایي امرأتن. ما ته قاضي خان راکا دی وایي رجل تزوج امرأتن بغیر شهود. ستاسو مناظر د مناظرې په میدان کې دغه کیسې دي، او چې زما په باره کې دا چلی چې د عندي په ځای عنده وایي، ترزقانه په ځای ترزقانه ول، سره ده دی چې ما خپلې غلطۍ په هغه ځای کې اصلاح کړي دي، په هغه ځای کې مې بل ته ویلي دي، او زما په باره کې دا پربنډې تاسو چلوئ. دویم نمبر، زموږ مخ کم دوستان دي هغوی زړه کې ګیله ده چې تاسو رد کړی دی په جناب پیر لال الرحمن سے محترم باندې، نو هیڅ کله ما رد نه دی کړی. اولا به زه دومره خبره وکړم چې ما تجلیات رحمانیه نه کتلی و نه مې لیدلی و، چونکې ما د مفتی غلام فرید په خبره باندې هغه یقین وکړو چې ګویا دا خلک مسلمانان دي، دروغ به نه وایي. څه خبر هم چې دوی هغه دروغ وایي. ده راته وویل چې په تجلیات رحمانیه کې ستاسو پیر صاحب لیکلی دی چې علم غیب کلي نبی علیه السلام ته ثابت دی. ما کتاب نه و کتلی، نو ما ورته وویل چې زموږ د سیفیانو عقیده د کلي علم غیب نه ده، بلکې زموږ د سیفیانو عقیده تجلیه. بیا مې ورته پیش کړو تشریحات نابغه چې شهید شیخ الاسلام ویلی دی چې موږ عقیده د علم غیب جزئی عطایي ده. وروسته چې زه راغلم موږ ته ملګري کتاب تجلیات رحمانیه راواستولو چې موږ هغه وکتو، په هغه کې داسې لیکلي و جناب پیر سے مبارک حفظه الله تعالی هغه لیکلي و چې موږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته علم غیب کلي اجمالي ثابتو نه تفصیلي. او دا ظالمانو چې دی موږ ته په هغه ځای کې دا ویل چې ستاسو پیر صاحب دغه عقیده ده. نو لهذا زه دا خبره کوم د میډیا او دور ته، د میډیا زمانه ده، د میډیا په ذریعه باندې ټول مسلمانانو ته چې دغه پیسې تاسو چې کوئ، موږ الحمدلله د علم غیب په جزئی عطایي عقیده ساتو، پیغمبرانو ته، بعضې اولیاو ته، پیغمبرانو ته معجزتن، اولیاو ته کرامتن. که څوک هم بیا په تاسو کې تیار وي
دغه مناظره که بیا هم دغه مفتي غلام فرید صاحب ما ورته ویلي و چې حقانیت ته درځه در سره درځم که ته شیخ ادریس صاحب ته راسره ځې در سره ځم که مفتي عبدالله شاه صاحب ته ځې در سره ځم د دیوبند په کتابو فیصله کوي هم در سره کوم په قرآن فیصله کوي هم در سره کوم که په حدیثو راسره کوي که په فقهاو په اقوالو باندې راسره کوي په هر چا چې فیصله کوي د علم غیب جزئیه طای په مسله کې ما زه درته تیار یم لهذا د دې موبایل په واسطه باندې نور هغه منکرینو د علم غیب جزئیه والا ته وایم چې تاسو ته هم زه وایم راځئ تاسو که نه رانې راوځئ میدان ته بیا چې دی مناظره به چې دی هغه ولګوو چې تاسو سره دلایل شته او که د موږ سره باقي دغه مناظره خو تاسو ته معلومه وه چې زموږ ټول کتابونه بند وه باوجود دغه نه چې زموږ کومه نقشه جوړه کړې وه د مناظرې هغه ټوله ختمه شوه زه بیا د یادو نه لګیا وم که چېرته زما په کوم ترتیب چې ما جوړ کړی وی هغه ترتیب ما ته جوړ شوی وی د الله په ذات یقین وکړه که مفتي غلام فرید 2 خبرې د ما سره کړې وی 2 خبرې زموږ چې څه لیکلي وه کتابونه ټوله بند وه امید لرم چې تاسو به د ویډیو لیدلی وي ما تاسو نه درخواست ده چې د سوره لیدونکي کتونکي د ویډیو مخکې هم نشر کړو چې د منکرین کوم پروپاګاندا کوي په فیسبوک باندې چې دې له جواب وشي او د حقیقت حال نه خبر شي الله تاسو له جزای خیر د نصیب کې مخکې هم شیر کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته